الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دلتا پدی آیاتون مبارکو کے ذکر دا منافقین وشو او ذکر داغی دا قبائح وشو. او خو تفصیلا ذکر وشو دا اغا دو ڈلو پا مقابلہ کی چکم متقین دی او کم خالص کافران. داغی مقابلہ کی ددی منافقین و ذکر تفصیلا پا 11 آیاتونو کی دی. ذکر دی خطرہ دیر زیادہ وا دا اختر دی للاسلام والمسلمین. پس دا قبائح دا ذکر کولونا اللہ جل شانہ دلتا کی دو مثالہ بیانی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا دا یو مثال دی او كصيب من السماء فيه ظلمات دا دویم مثال دی. ځینې مفسرین وی چې دا دوانه مثالونه د پاره د منافقانو دي او په مثال سره خبره واضحه کیږي او قع فی الذهن شي او زحشي کلام. نو ردی وجنا الله جل جلاله دلتا دا مثالونه بیانای چې ردی دا حالت خو واضح شي په مسلمانانو باندې. دویم رائے دا د دویمې ډلې د مفسرینو چې دا دو مثال دي. یو مخکې دا کفارو ذکر امراغی دا ان الذین کفروا سرا اور ورپسې د منافقینو ذکر امراغی. نو لہذا دا اول مثال دا اوس چې دی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا دا د پاره د کافرانو دی او کصیب من السماء دا مثال د پاره د منافقانو دی. سو کې دواړه د منافقانو د پاره ګرځي او سو کې یو د کافرانو د پاره ګرځي او یو د منافقانو د پاره ګرځي. پیشبی اللہ جل جلالہ قرآن پاک کی زی پا زی پا مختلف مواقع سرا چکم زی اللہ مناسب گنن مثالونا اللہ قرآن پاک کی نازل کردی دی. دا قرآن پاک پا دی مثالونو باندزان پویول دا دیلوی علم دی. اللہ دی منگا تاسو پی پوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ دا یو کس نا تپوسو کو لگیاو واز و تقریر شروع کرو وی اتعرف الناسخ والمنسوخ من کتاب اللہ. ناسخ و منسوخ پا کتاب اللہ کی پیجنی؟ اگوی نا قربان نا پیجنا وی خواہ وی دا اللہ کتاب کی مثالونو باندې علم لري؟ وی نا وی هلکت و اهلکت پخپلم هلاک شوی او خلقم هلاک کے علم نلري و لگیائی. او خاص کر بیا پا قرآن و حدیث کی چې باز کینو سنا سخو بلری علم بشوی. یو عام دواز خبر دی تا تبلیغ والا اگر سبی کولی شي او شپږ نمبر ورته خودلی دی د شپږ نمبر نه بار نو زګر چې دی باروزی بازی مرګ نه صبري
مشران ورته دا وایي چې آیاتونه د قرآن شریف مه وایې، وایي چې علماو نه مو اورېدلي دي داسې خبره وه. دا بعضې دا نه بشي چې علما نه دي، علما خو ویلی شي که نه، علماو دپاره خو اجازت دی، خو دا عوام به قرآن شریف آیاتونه وایي نو ګډې وډې به وایي. دې ډکي کې زمونږ یو ملګری و، دا خو خوراباد کې واحد بادشاه، هغه وخت کې سبق وي، بیا خو یې پرېږدو خیر. هغوی تبلیغ والا راغلي وو، زمونږ جومات کې بیان کوو، مولوي صاحب هم ناست و، مولوي صاحب هم لږ تیز و. نو ملګري لږ بیان کې ور خوږ شو، وایي که زه غلط ویم دا مولوي صاحب ناست دی. مولوي صاحب ورته بلکل غلط وی، ما پې ولې ګواه جوړی بلکل غلط وی، دا ما پې ګواه جوړی. نو څه لپاره داسې خبرې بیانوي چې هغه ستا دغه سره مناسب نه دي؟ بل چې کومې خبرې درته بیان شوي دي هغه بیانوه. ځان لوی ثابتولو او ځان په خلکو برتر کولو دپاره به څه کوي؟ آیاتونه به آیاتونه به آیاتونه به دوه ټکي به ووایي، دوه ټکي چې بیان کړي، دوه ټکي راشي چې خوند وکړي، وروسته بیا خلک وایي ماشاءالله. نو وایي هلکته وا هلکته. اللہ قرآن پاک کے فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خلق غور و فکر کی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نا روایت فرمائی قرآن نازل شوی دی خو ربع فینا یو حصہ زمون متعلق بیان دی، یعنی دا امت متعلق بیان دی، وربع فی القصص وربع فی الاحکام وربع فی الامثلہ. ربع امثلہ دی یو دا فصاحت او بلاغت دا قرآن پاک دا فصاحت او بلاغت ځینې علماء ته الله عبور ورکړی دی. ابراهیم النظام هم په خیال دا معتزلي دي. دا متوفا 231 هجری ده، 201 هجری کې دی. وی مثال یجتمع فی المثل اربعة، سلور خبرې په مثال کې راجمع کیږي، لا تجتمع فی غیره من الکلام، چې نورو کلامونو کې نه جمع کیږي. یو ایجاز اللفظ، لفظ مختصری، اصابت المعنی، معنی درست او صحیح وي، حسن التشبیه، یو بهترین تشبیه پکې ورکړی شوی وي، وجودة الکنایه، او بهترین طریقې سره پکې کنایه شوي. تاسو خو ویلي دي اصولو کې کنه کنایه ابلغ من الصریح، ویلم دي کنه ټول کتابونه یادوي. بیا فرمایي فهو نهایة البلاغه، دا فی نهایة البلاغه وش بي دا سرور خبر پکې راجم شي، دا فی نهایة البلاغه. نو د قرآن پاک کې چا سلور سلویخ مثالونه شمار کړي دي، چا کم و زیات په مختلف په لفظ دا کله په صراحتا ذکر شوي دي لکه لفظ د مثل سره، او کله د فحوا د کلام نه مثال معلومیږي په خپله باندې. څنګه د آیات مبارک
فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. لا يدرى تشبوه ها أسأل لا تقول ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ده التلفظ ده مثال نشتا ده مثال فكر به وكلامنا معلومي كده مثال بيانيږي انت بغور او فکر او تدبر وکړي ته مثالونه وباسي دا مرته یو مثال ده پښه په تاسو دا لفظ د مثلهم مثل لفظ د مثل او لفظ د مثل په فتحې د میم سره او کسرې د میم سره یو قول په دې کې د اهل اللغت دا چې دا مترادف دي دواړه څه دي دا مترادف دي پیشه اور په معنا ځان پوهیږي مثل سمانا په معنا د نظیر سره زوا سره ها نظیر یا په معنا د صفت سره راځي یا په معنا د وصف سره راځي یا په معنا د حال سره راځي پیشه مثلهم كمثل الذي دلت پمانا د حال سره واقع شوی دی او ذلك مثلهم في التوراة والانجيل پمانا د صفت سره واقع شوی دی نو مثل او مثل سو کوئی دا الفاظ مترادفه دي اسو کوئی علماء په دې کې دوانو کې فرق دی سدي الفاظ مترادفه نه دي ځکه الله جل جلاله نه د مثل نفي شوی دا او د مثل اثبات راغلی دی ليس كمثله شيء وله المثل الاعلى ليس كمثله شيء دلته په معنا د نظیر دی وله المثل الاعلى په معنا د صفت دی پی نو پته ولګیږي چې یاره دواړه یا مترادف نه دي دوانو کې فرق دی مثل فتحه او کسرې سره فرق راځي په معنا سره نو فرق په څنګه فرق دا دی مثل اشتراك الشيئين في صفته وكيفيته اشتراك الشيئين في صفته وكيفيته دا مثل دی او مثل اشتراك الشيئين في النوع دی مثل اشتراك الشيئين في النوع تاسو منطق کې ویلي چې نوعه د یو څیز حقیقت کامله وي چې د جنس قریب فصل قریب نه جوړي ٹھیک ہے او په نوع کې لفظ د یو مفهوم کلی لپاره وضع کیږي څه کیږي لکه انسان نو دام دی افریقا کې دی سعودي کې دی امریکا کې دی کینیډا کې دی انګلند کې دی کابل کې دی ها په نوع کې څه کیږي لفظ د یو مفهوم کلی لپاره وضع کیږي یو اشتراکي لفظي دی خیال کوي اشتراکي هغه کې تعدد د معنا وي پېښې په هاي کسی دې پیدا شو مور ولا زید نوم کې خو
دا بل چې پیدا شو دل هم زیات کړي څونه چې دا دواړه دی یو شان دي اشتراک وراکې که نه دا اشتراکي لفظي دی ته پوه شوې دلته معنا څنګه کې مثلهم دا لږ شان وضاحت مې دلته وکړو دا ذهن کې کېنوې انشاءالله مخکې ځو بیا به د دې نه علاوه نورې خبرې د مثالونو متعلق چې کوم دي هغه ذکر کوو انشاءالله کې مثلهم حال د دوی نو مفسر رحمت الله علیه د دې تقدیر نه به تاسو پوه شئ چې دا مثال د دپاره د منافقانو ګرځولی دي صفتهم صفت د دوی حال د دوی فی نفاقهم نفاقهم لفظ پتو لګېده که نه چې دا اثر لپاره ګرځولی دي نو یو ډله د مفسرینو دا ده دته دا غوره ښکارېده ځکه چې ذکر د منافقینو روان کمثل الذي پشان د حال د هغه چې هغه کس دی اول معنا ته وګورئ پشان د حال د هغه کس دی استوقد نارا چې بل کړی یې وي اور فلما اضاءت پس هر کله چې روښانه کی دا اور ما حوله هغه گیر چاپیره چې څه د دې اور نه دی یعنی گیر چاپیره ارد گرد ذهب الله بنورهم بوزی الله بنورهم نور داغوی رڼا داغوی وترکهم او پریدی دوی فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون لیدون کی نوی دوی لیدون کی نوی اس رازے جلالین شریف تفسیر ترازے کمثل الذی استوقد ندل تلکی اوقد استوقد باب استفعال دی نو مفسر رحمت الله علیه فرمایي دلته باب استفعال په خپل اصل معنا باندې نه دی په خپل باب نه جاری شوی اصل کې اوقد ځکه سین تا لپاره د طلب راځي پښوی سین تا لپاره نو استوقدان په معنا د اوقد سره دی خنو ولی بیا راغی پښوی نو کله مبالغه تن راځي سکیږي مبالغه تن راځي یو کس د یو سیس طلبګار دی تاسو په لنډه اسانه پښتو کې پیوم یو کس د یو سیس طلبګار دی نو دې د بل ته وایي دا سیز راکړه نو پته ولګي د طلب د بل نه کول دا دلیل په دلالت په دې دی چې دته د ډېر ضرورت دی کله راغی که ډېر ضرورت یې نو نه بیا غوسته نو کله کله مبالغه تن راشي چې یاره دا واقع ډېر ضرورتمند دی نو نارن اوری بلکو نارن فلما اضاءت تدین مخی فی ظلمتین وی پیش پی چې تا ته پدو لګي چې دا اور په تیارو کې بل کړی دی دې محتاج درناو فلما اضاءت انارت اضاءت فعل لازمی دی او انارت د اشاره په شی متعدی ځکه ما حوله مفعول به واقع شوی روخانه کو نو سوکر فیده سشوا فابصرا نو دو سوکرل لیدلی وکړل ایشه بی واستدفع او تودوالی حاصل که ایشه بی ماء دافع حلیب دافع تړم په تړمی وګو چې تا وته ملو شي نو استدفاع څه وایي توی حاصل که ځان یې ورته تود که و امنا ما یخافه او دی په امن شو د هغې نه چې د کوم نه یریږي نو په تیارو کې د اور فایده درې دې حاصلې کړي یوې لیدل وکړل یوې فایده واخیسته د ګرمېدو د موسم نه ځان بچ که موجوده چې کوم موسم دی د هغې د یخنۍ نه ځان بچ کو بل یې څه وکړل و امن ما یخافه او چې رسنۍ یې د هغې نه ورته امن هم حاصل شو دا درې فایدې وکړې د روان چې
چې دې په دې فیدو باندې راغی ذهب الله بنورهم بوت الله نور داغوی اطفأه دا اور وته مړکو پېښې دلته یو اعتراض راځي ما حوله كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله هو ضمیر مفرد راجمع شوی دی پېښې او بنورهم کې ضمیر دا جمع راغلی دا ضمیر چاته راځي دی دا الذي تا نو لفظا مفرد دی او معنا جمع څنګه چې من کې تیر شوی وتركهم او بريد دي في ظلمات فتيروك لا يبصرون دي دن کې د سب ما حولهم دا مفعول به واقع شي دي د يبصرون د پاره پېښې څنګه حال کې وي متحيرين عن الطريق خائفين يريدون کې وي فكذلك دي توي فا تفسيريه دلته اوس تا سګي ګوره په مثال کې ځان په طریقه دار اول به مثال بیان بیا با ممثل له بیا با وجر تشبیه عادات د تشبیه دا سره متصمانی کیږي کنه سره څه پکې ضروري بیا پنځم کار به موږ دلته دا کوو ان شاء الله که خیری چې تطبیق د مثال او د ممثل براولو او درې پنځم کار به څه کوو دا مثال د دې سره څنګه مطابقت خوري دا تطبیق وکړو ان شاء الله څلور څه ځخواغه د مختصر معنی دي پنځم به سره دا تفسیر کوم اوس راځي دلته تطبیق کوي د مثال او ممثل په منځ کې تطبیق کوي اوس ګوره ورته فکذلک پسم دغه رنګي هؤلاء دا منافقین دي آمنو ایمان روڑو بے اظہار کلمت الایمان بظاہر اولو دا کلمی دا ایمان سرا گویا اور بلکو سناس فیدی حاصل شوی اظہار دا کلمی دا ایمانیو کا کنا مخیویلیو لیدفعو عنہم احکامہ الدنیاویہ نو فیدی حاصل کری فاذا ماتو ناگانا چملشو نو نفاق خوی بیا راہ کارا شو کنا التخو بیا دو نمبر نہیں چلی گی نو چملشو یعنی ذهب الله بنورهم نو سوشو جاءهم الخوف زکا وتركهم في ظلمات لا يبصرون جاءهم الخوف والعذاب نراغه خوف وعذاب نراغه بش کنا سوچ دا مثال ګرځي د پاره دا کفارو ټوټل مې ته ویلی و نو هغه څنګه تطبیق کوي هغه وی کمثل الذی د دینه مراد نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی چې کله مکه مکرمه کې و الذی استوقد نارا رڼا د ایمان بلکړه وشبي نو دې ته فائدې رسیدل شروع شو خو دوی د هغې قدر ونه کو پیغمبر علیه السلام یې تنګ کو ذهب الله بنورهم الله خپل نور بوت مدینه منوره ته ترکهم فی ظلمات لا یبصرون دیو مغه په جهل او شرک واپس پاتې اوس ګوره فصاحت او بلاغت د قرآن پاک ته په دې مثال کې فلما اضاءت ما حوله کله چې روخان که ما حوله دی اور ما حوله ګرچا پیرا ارد گرد ذهب الله بنورهم په دې نار کې دوه صفتونه دي یو احراق دی یو اشراق دی یو سوځولم کوي یو رڼام کوي بڑا کار کوي چې لاس ورډوي سوځي دي چې بل کې رڼام کوي یو اشراق دی یو احراق دی نو الله جل جلاله ته اشراق بوته احراق وته پرېخو ذهب الله بنورهم نور ته بوته او سوځېدل ورته پرېخو فصاحت بلاغت د قرآن په پېښ او فی ظلمات جمر علی تیری نو مختلف رنگ عذابونه پیراله د قبر تیار پیراله پېښ به د عذاب تیار پیراله
د منکر نکر سوالونه پیرالل نو په تیارو کې پاتې شو څوک په یو بله طریقه باندې درې تطبیق کوي ادا دي چې له منافقانو دپاره یې ګرځئ الذي استوقد نارا اورې بلکو اظهار د کلمې د ایمانی وکړو سنا څه فایده حاصلې ده ناګانه الله خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی راولېږله او د دې هغه نفاق یې ښکاره کړ نو ذهب الله بنورهم خوش نو وترکهم فی ظلمات لا یبصرون چې اوس یې سم نه وي داسې په تیارو کې پاتې شو پندې کو که نه صمون ای هم صمون ځکه مبتدا ورته راوویسته هم صمون دا مبتدا ده صمون دی ګونګیان دي عن الحق صمون دی کاڼه دي عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول اوري خو د قبول په سماع سره نه اوري بکمون دی ګونګیان دي خرس عن الخير جمع د اخرسته ګونګي ته وایي فلا يقولون عمي لانددي عن طريق الهدى فلا يرون فهم لا يرجعون پس دي نګرا ګرځي عن الضلاله دي د گمراهۍ نه راګرځي نه دي د گمراهۍ نه راګرځي نه نو اعتراض نه راځي ځکه سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کې مونږ جواب کړو چې دا دوی حال بیانوي حکم ولا نه بیانوي بس او كصيب من السماء وبأسال ان شاء الله خبر شو كنا صحيح ايش بس